پېښور پولیس د ډاکوانو د رهزنانو او د منشیات فروشو خلاف کریکډاون شروع کړی دی. په یو شپه کې 12 پولیس مقابلې شوي دي. په دې 12 پولیس مقابلو کې شپږ کسان چې کوم دي هغه مړه دي، اته په زخمی حالت کې پولیس گرفتار کړي دي. د پولیس طرف نه چې کوم اطلاعات دي هغه انفارمیشن دی دا دي چې د اورمړو تاڼې په حدود کې پولیس مقابله شوې ده. یو خطرناک رهزن چې کوم دی هغه پکې مړ دی، منصوري نوم دی. دویمه پولیس مقابله د انقلاب تاڼې په حدود کې شوې ده. په دې کې منشیات فروش اول خان مړ دی، د په 9 مقدماتو کې مطلوب و. د شاپور تاڼې په حدود کې پولیس مقابله شوې ده. په دې کې یو رهزن ابوبکر مړ دی، د په 7 مقدماتو کې مطلوب و. په سربند کې پولیس مقابله شوې ده. دلته دلشاد نومي منشیات فروش دی، هغه پکې مړ دی. تاکال کې پولیس مقابله شوې ده، رهزن په دې کې مړ دی، د هغه باسط نوم دی. رحمان بابا تاڼې په حدود کې پولیس مقابله شوې ده، منشیات فروش دی، په 21 مقدمات کې مطلوب و. عبدالرحیم نوم دی، هغه مړ دی. په پهاړي پوري کې پولیس مقابله شوې ده، په دې کې جانزیب نومي کس زخمی دی. پندو تاڼې په حدود کې زخمی حالت کې سنیچر چې کوم دی سلیم گرفتار شوی دی. د شاپور تاڼې په حدود کې محمد علي چې کوم دی دا سنیچر دی، دا په زخمی حالت کې گرفتار شوی دی. د مترې تاڼې په حدود کې پولیس مقابله شوې ده. واجد چې کوم دی هغه پکې زخمی حالت کې گرفتار دی. په سوکنو کې یو پولیس مقابله شوې ده، په هغې کې خالد او خیال محمد چې کوم دی په زخمی حالت کې گرفتار دی. خزانه کې منشیات فروش امامزاده په زخمی حالت کې گرفتار دی. داود زو کې پولیس مقابله شوې